او نن زما سره یو ډیر ښایسته مؤمن موجود دی، یو ډیر ښایسته انسان موجود دی، او یو ډیر ښایسته ماشوم موجود دی. او کله کله الله تعالی په یو ماشوم کې، په یو کوچني ماشوم کې ډیر غټ صلاحیتونه یې زموږ تر نظر خو موږ وایي بعضې انسانان داسې وایي چې دا ماشوم چې کوم دی هغه بس ماشوم دی ګرځي، مګر الله تعالی زما خپله د ده ذهن ته سلام دی، زما د ده عقیدې ته سلام دی، زما د ده سوچ فکر ته سلام دی. او دا زموږ د چې کوم مشران دي یا ځوانان دي یا د معاشرې چې کوم خلک دي، دا د هغو ټولو دپاره ډېر د عبرت خبره ده او ډېر د عبرت مقام دی. دا ماشوم ستا نوم څه دی؟ عرفان الله د ده نوم دی. د کوم ځای څه راغلی؟ د کوټې څه د دې په کوټه کې د ده کور دی، د کوټ څه دی راغلی دی. دا څو روپۍ تا راوړي دي؟ دا 10 روپۍ د راوړي دي. دا تا د څه لپاره راوړلې؟ دا ما د فلسطین د مسلمانانو دپاره. سلام دی، سلام دی، سلام دی. د ده سوچ و فکر ته لسی خو په کوچنیوالي ډېر غټ قدر لري. یعنې ماشوم څه وایي؟ زه په دې لسي باندې ځان له خوږې اخم، زه په دې لسي باندې ځان له یو پاپړو یو دې شی مه اخمه. مګر دا ماشوم را روان دی، دلته را روان دی، دا 10 روپۍ راخیستې دي، وایي چې دغه د فلسطین مسلمانانو له واستوه. دا زموږ دوی دپاره ډېره غټ د عبرت مقام دی چې د یو مؤمن دا سوچ دی. حالانکې ما پوښتنه هم ځینې وکړه، ما دا تا ته چا وویلې؟ کور ته چا درته ویلې؟ پلار درته ویلې؟ چا درته ویلې؟ وایي یا ما ته هېچا نه دي ویلي. وایي زه زما خپل لسی دی، زه د فلسطین مسلمانانو له استومه. وایي چې دا فلسطین مسلمانانو له دا واستوه. زه ته دا خبره کومه، نن که امتحان د فلسطین او د غزه پر مسلمانانو باندې دی، د هغه رقم د هغه امتحان به سبا پر ما او تا باندې، بیا به زاړو ارمان به کوو، افسوس به کوو چې په هر صورت که د مال په شکل وي، که د دعا په شکل وي، که د عبادت په شکل وي، چې په هر شکل باندې ته د غزه او د فلسطین مسلمانان له یا مؤمن مسلمان چې پر زمین باندې په هر ځای کې په تکلیف وي. زه خو زموږ دپاره ډېر د افسوس مقام دی. د فلسطین او د غزه مسلمانان خو لږ لیرې دي د موږ څخه. زما او ستا په څنګ کې همسایه په تکلیف وي، زما او ستا په څنګ کې رشته دار په تکلیف وي، د هغو دپاره ما او تا د مرستې دپاره نه یو تیار. دغه زموږ دپاره ډېر غټ ډېر د عبرت خبره ده چې د یو مؤمن ماشوم دا سوچ دی. او ما ته څه وایي؟ موږ وایي یاره دا صدقه که زه د ځانه څه دا څه، حالانکې اوس ګورئ موږ وایي که چېرې موږ دا صدقه د ځانه لرې کړو، زه دا پیسې دا خیرات کړم، داسې نه په دې سره زما مال کم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصدقه رد البلاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه چې دا هغه رد البلاء ده. او په صدقه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوري، وایي صدقه چې دا هغه مال ډېروي، په صدقه سره مال کمیږي نه. شیطان زموږ په ذهنو کې دا فکر راچي چې په صدقه سره داسې نه چې مال کم سي، په صدقه سره چې کوم دی مال زیاتېږي. څوک وایي؟ زه نه وایم، رسول الله احمد مصطفی محمد مصطفی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په صدقه سره مال زیاتېږي، په مال کې برکت راځي. بله خبره واوره، دا لسی خو زموږ ته په ذهنو سره دا لسی کومه خوا کوي؟ دا لسی خو یو حیثیت نه لري، یو کار نه کوي. په حقیقت کې دا لسی چې دی دا ډېره غټه فایده رسوي. په دا باندې د یو مؤمن مسلمان چې ستا مؤمن مسلمان ورور دی یا ستا مؤمن مسلمان خور ده، په ورځ آخرت الله تعالی د تا څخه پوښتنه کوي چې په مؤمن مسلمان په تکلیف کې ولو. ګوره دی نه دی چې الله یې نه ویني. الله پاک د فلسطین او د غزه مسلمانان او په هر ځای کې چې مؤمن مسلمان په تکلیف وي الله یې ویني، الله په خبر دی، الله ته هر څه معلوم دی، د امتحان هر څه الله ته معلوم دی. خو صرف یوه خبره نوٹ کړي، دا ضروري خبره د ځان سره نوٹ کړي، په دغه امتحان باندې الله پاک ما او تا ګوري چې ته ودرېږه په فلاني ځای کې دغه مؤمنان په سکون سره روزمات کوي، په سکون سره خپل پشلمۍ کوي، په سکون سره خپل ژوند کوي، په سکون سره خپل اختر تېروي. تا ته څنګه د اختر نوي کپړې خوند درکوي، تا ته څنګه د اختر نوي چوټې خوند درکوي چې ستا مؤمن مسلمان د څښلو دپاره د یوې قطرې د اوبو د قطرې دپاره در په دره دي او په تکلیف دي، پریشانه دي، په سختو حالاتو کې دي، او د یوې ګولې دپاره په سختو حالاتو کې دي.
تا ته څنګه بیا د اختر کپړې خوند درکوي تا ته څنګه زه خو دې ته ډېر په سوچ کې یم موږ ته څنګه د ژوند دا رقم خوند راکوي خو دا خوند په څه وجه راکوي وجه د شام موږ ته کمزور یو بې حد د حد څه زیات موږ ته کمزور یو ځکه موږ ته نوي کپړې د اختر او د هغه رقم موږ ته ښه پیشنمۍ ښه روزمات دا موږ ته خوند راکوي دا زموږ ته کمزوري ده چې په موږ ته کې نن کمزوري نه وای موجوده موږ ته سره به د مؤمنانو فکر را سره وای بیا ګوره الله تعالی موږ ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة ګوره موږ دې ته لږ غور فکر وکړو دا نه ده اوس ګورئ اوس جدید دور دی دا لسی به ځي سیده به رسي دورې ځای له به رسي د الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره او موږ یې څنګه رسوو یو ډېره اسانه فارموله او یو ډېر اسانه ترتیب چې کوم دی هغه زموږ سره موجوده دی الخیر ریلیف فاونډیشن چې کومه اداره ده چیرمن حاجي محمد طاهر انصاري صاحب موږ دا چې کوم دی د هغه په اکاونټ کې د هغو سره خپل د الخیچس اکاونټ دی موږ د هغو په اکاونټ کې جمع کوو هغو اکاونټ کې چې دی ډایرکټ ځي یعنې دا دی لکه دغه ماشوم چې دا لسی هلک ته وروړي دا به څونه اسانه یو چې هلک ته د پلاس ورکړي دا رقم رسي د الله تعالی په فضل و کرم سره بیا موږ د دې ماشوم و عقیدې ته سلام دی د ده و ذهن ته سلام دی د ده و سوچ و فکر ته سلام دی ته یې ووایسته ته یې یوه پوښتنه کوم ته یې ووایسته چې پکښیوالې زموږ ته دا فکر و نه ولو مګر د ده فکر ته سوچ وکړي په دې لسې به ده یو پاپړ اخیستی خوږې به اخیستی مګر د نن د خپلو مؤمنانو ورونو دپاره راخستی دي دا لسی چې هغه مؤمنان د وچې ډوډۍ دپاره د تندې و د لوږې د لاسه مري او هغه په سختو حالاتو کې دي خوب د چا په یاد دی خوراک د چا په یاد دی کور د چا په یاد دی هغه نن د یوې قطرې اوبو دپاره مري مګر دا لسی به ډېر غټ ځای ورله نیسي او دا لسی چې کوم دی او قطره قطره سے دریاب بن جاتا ہے دا لسی داسو لسی هغه سو لسی هغه سو لسی هغه سو سلی داسو 85 داسو زری داسو لزر داسو د داسې یو رقم جوړیږي د دې سه یو مضبوط رقم لک روپۍ جوړیږي رسي هلته بیا موږ د دې ماشوم و عقیدې ته سلام دی او د دغه لسی الله تعالی په 1500 روپۍ باندې ور بدل کړي دغه لسی الله تعالی دې کامیاب کړي الله تعالی دې ته ښه ژوند د خیر او د عافیت او د برکت والا زندگی چې دغه ول ورکړي په دنیا کې الله تعالی د لسی په 1500 باندې ور بدل کړي دام زموږ د پاره د عبرت مقام دی الله ګوره ته د الله په لار کې یو لسی ورکه بس تا ته الله تعالی په لکونو نه په زرګونو په کروڑونو نه در بدلی او بیا په روزه کې په اربونو در بدلی خالی الله وای تر لږ را مخته څه زه په قدمو در مخته کېږم الله تعالی دې مشتری ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا وخت په جیب کې واچو